ویرای د من درس واورید ما ته وی چې ته د کوم ځای ما ته د پاکستان هندستان پاکستان لا نو جوړ ما ته وی چې هندیونه ټول مشرکون هندستانیان ټول مشرکان دي ما ته چې نه ټول نه دي موحدین هم پکې شته موحدین هم پکې نشته ما ته د قرآن علماء هم پکې شته د قرآن علماء پکې چرته دي څوک دي ما زه او داسې علماء دي چې د عربو نه په قرآن ښه پوهېږي ما ته دا خو تا تکبر وکړو ما ته دا ستا ناپوهي ده په قرآن ځکه چې یوسف علیه السلام وایي اجعلني علی خزائن الارض انی حفیظ علیم هغه تکبر کړی ابن کثیر وایي یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مکانه چې څوک یې نه پېژني نو مناسب ده چې هغه خپل مقام وښیي چې ما دا ووایي ډېر ملامته شوی ما ته وایي چې ته بېنوانک پته راکړه ته کوم ځای اوسېږي ما ته وایي حرۃ الباب کې مولانا سندي څخه زه چې بله لړم درس لا مولانا سندي هسې وړوکې ورته کټکې هغې کې ناست و زه چې څنګه ورښکاره شومه نو مولانا عبیدالله سندي را پاڅېده او ما پلوه روان چې استقبال لا او زه یې ځان سره ونیولم را جوخې کړم ګړه بړې را سره وکړه د مینې نه ما ته وایي چې پرون خو دې نږدې ښه سنډلی دی ما تا ته چا ووایي ما ته پته لګېدلې وه راغلی و په خپله ما ته وایي چې ستا یو شاګردو کشر هلک دی خو ډېر زړور دی او ډېر ښه عالم دی او زه خو ډېر سپک کړم د پولیس مخکې خو زما نه غواړي چې زه وله ډوډۍ وکړم خو یارېږم دی چې حسنه بې عزته مې کړي ما ورته وایي چې زه قبوله یم ډوډۍ نن به راځي ما څخه درس لا او راوړه ډوډۍ نو اوس به هغه ډوډۍ راوړي حسنه ته ورته څه وایم چې زه لیونی خو نه یم زه به ورته څه وایم خو هغه وایي هندوستانیان نه مشرکان دي نو ما ځکه ورته وایي دی کې هغه یو غټ ټال راوړه نوکران ورسره دي دی اغوستی دی او د هغې ډېره مینه دا یي چې هغه یې وریجه پخه کړي او د پاسه پوره ګډ یا پیسه هغې رید کړی هغې پې د پاسه ایښی سره د کپړی او د جبې وی هغې راوړه او چې څنګه کېښوده هغې راشه درشه وشو ډوډۍ وخوړی شوه مولانا سندي ته وایي چې ده ته ووایه چې دی پاتې شي دله به موږ نیشنلټي ورکو د دې ځای به یې قاضي به یې مقرر کړو او دی دې نه ځي هندوستان ته ما ته مولانا سندي ووایي چې څنګه دا خبره دې خوښه ده ما ورته وایي چې نه ما خو علم دې لا کو چې زه به وطن ته ځم او زه به خلکو ته د خدای کتاب ښیم او د هغه عقیده او عمل به سموم شیخ القرآن ډېر مزي په دې قربان کړي دي ما ورته وایي چې زه به دلته موضوع ته نه پاتې کېږم زه به ځم او زه عالمه وی چې راته مولانا سندي راله یو سند ولیکي په خپل لاس او وی لیکل لقد اعجبني لقاء شاب من افاغنة یوسف زی ما رأینا قط مثله زهینا ولا شجاعا یوسف زو پښتانه یو ځان زه په حیرت کې واچولم چې ما دومره زړور او بهادر او ذهین چاته نه و لیدلی وی ما ته وایي چې پښتانه تا ژوندی نه پرېږدي والقیامت تجمعنا خو قیامت کې به بیا یو ځای کېږو ما ته به حال وایې چې شاه اسماعیل ورته خلک هغوی وژلي دي نو تا نه پرېږدي ما زه جي ته دعا کو خدای به خیر کړي کار هغه الله وکړ د پښتنو بیلټ د پښتنو سیمه کوثر نیازي یو ډېر سیاسي ملا او ډېر لوی ملا و د بوټو ډېر خاص و یو ورځ هغه وی شیخ القرآن یادو وی هغه د پښتنو امام ابن تیمیه و
د پښتنو امام ابن تیمیه و داسې سړی و چې هغه وی قال انک اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن الارض یو ګرځو مال را په خزانو زمکا او زه دې لا ساتونکي مو پوهم پدې دارنګي ځای ورکړو موږ یوسف علی السلام ته په زمکا کې ځای به نیول دینا کوم ځای چې خوغه رسول مو په مهربانه سره چاته چې زموږه خوغه شي او نه برباد وي جوړ نه کانو